السلام علیکم ستړي مشه په خیر راغلی جی د هارون باچا د ښایسته اواز سره تاسو ټولو ته وایم ویلکم او یقینا چې ښه به یې خوشحاله به یې روغ جوړ به یې فټ فاټ به یې او زما په شان چې څوک بیماران دي نو الله دې ولې شفا ورکړي ځکه زه هم د 4 ورځو نه ډېره زیاته خراب یم اوس هم سټیپسل خولې کې اچولې تاسو دا سوچونه کې چې ما نسوار اچولي دي که نه سړي سره ښځې مچي که نه ځکه مې وې که نه نسوار نشاره یو خرابه ده کو سړي کوي کو ښځې کوي نو پلیز دی نه ګریز وکړئ اچھا جنما ځکه سټیپسل خورم نو سټیپسل تاسو هم خورئ او چې چا دې روزو کې مرۍ خرابې وي نو کوشش کوئ ادرک والا چای ګرمې مسالې والا چای دالچینی چې ورته وایي او لږ غوندې کورکمان پکې اچوي هغې سره به چسټ هم لږ ګرم وي او مرۍ به هم ستاسو ریکور وي او د ځان خیال ساتئ ولې بیا به ځان دی بیا جهان دی او نوی کال را روان دی د نوی کال خوشحالۍ چې وي چې تاسو ته په صحت روغ ژوند خوشحالۍ به انجوی کوئ د نوي کال نه به خوند واخلئ نوي کال لپاره ډېر سیلیبریشنز دي ستاسو دپاره د خیبر په شیشه باندې چې څنګه پرایویټ اکټیویټیز کېږي لګی دغه شان د خیبر شیشه هم چې دی رنګینه وي د ستاسو دپاره دې باندې مختلف پروګرامونه کېږي او د هر عمر د طبقې د خلکو دپاره ناټ اونلی جست نوجوان کور یا مشران یا ماشومان د هر طبقې د خلکو دپاره دغه شان زموږ خیبر سحري به هم چې دی یکې به تاسو رنګونه ښکاري موږ به زوړ کال یعنې تېر شوی وخت به الوداع ټاټا بای بای ښایسته وخت تېر شو اینډ کمینګ ایئر ته به وایي ویلکم خیر نه لاو هسې خو کال محرم کې زموږ نوی کال وي بټ کلنډري کال انګریزي کال کې چې دی نیو ایئر په ورلډ سیلیبریشن کېږي نو ورلډ کې خو به سیلیبریشن یې ځینې ملکونو کې ټایمونو فرق کي چېرته چې دی یو ورځ پس وي چېرته نیمه ورځ پس وي چېرته چې دی نیمه شپه کې راځي زموږ سایډ نه دا هر څه به وي سبا به نیو ایئر یعنې سبا به زه تاسو سره کال پس ملاوېږم ګرانو کتونکو لکه تاسو دې خبرې ته غور وکړئ یو خوا زه وایم چې سبا او بیا راته یم زه یو کال پس نو واوه څه خوندی وي زما اواز ښایسته ښکاري که نه هغه ښکاري او که نه رانی مکرجي والا ښکاري هغه ښکاري وای زبردست راځئ هنسا له ورځو هنسا هم یو ویک آف کړی دی ولې چې تیر ویک زموږ سیلیبریشن و که نه سیلیبریشن موږ هنسا ته وی پلیز آپ کی یہاں ضرورت نہیں ہے بٹ ہنسا زموږ د فیملی ہوئی سره السلام علیکم دور دور سے کہ تجھے نہ لگے څنګه هنسا جوړې الله شکر دی ټیک ټاک طبیعت مزاج الله شکر دی ستا د نوي ایئر د راتلو څه تیاریانې دي ګناه خلکو باندې چوکه راوستې میم چې پاکستان کې څنګه حالات دي که نه نو نیو دا لاست ایئر کو ډېر دغه لاړو نیو ایئر نه ډېر ایکسپیکټیشنز دي چې الله دې ډېرې خوشحالۍ راولي او ډېرې خوشحالۍ دې راولي او الله دې موږ پورې ټولو پورې ډېر زیات بختور کړي چې څومره زموږ کتونکي دي او څومره زموږ ټیم دی الله دې موږ ټولو پورې بختور کړي آمین آمین او ګورو چې لاست ویک تاسو مس کړی بټ ایم شور چې تاسو به هغه ریګولر ایکسرسایز فالو اپ کړی وي نن ګورو چې نن به هنسا موږ ته څه څه ښیي او کوم باډي پارټس ټارګټ کېږي او ډېر څه دي اویرنس میسج هم دی نیوټریشنسټ ټپ هم دی هر څه دي ستاسو به ټلیفون کال هم تاسو کولی شئ او ستاسو ټلیفون کال ډېر زیات ضروري وي اټس اور انرژي نو راځه هنسا شروع کوو ول څه شی بالکل پهله چې څنګه میمینه چې څنګه موږ سټارټینګ اخلو چې څنګه موږ سټارټ اخلو سټریچنګ اور وارم اپ سره عمده کې شانتي وضو چې څنګه موږ هر ویک کوو آینه پس ودی سره موږ خپل ډیلی ایکسرسایزز ټول دغه کوو چې کوم زموږ ډیلی ایکسرسایزز دي د کارډیو والا هغه ورسره شیر کو او بیا به دې سره مونږ د فلور ایکسرسایزز شیر کو نو بیا به د هغې نه پس مونږ نور ایکسرسایزز چې کوم اویرنس میسیجز مونږ دې له تیار کړي دي هغه طرف ته به ځو انشاءالله اوکې اول چې دې اسټریچنګ شروع دی زور و شور سے چل رہی ہے زور شور سے دلته کې کمانه سے سکپ شي لکه مطلب 4-4 ټایم کولی او د ټایم د کمی د وجې نه چې زه 4-4 ټایم ونه کم تاسو خپل 4-4 ټایم کنټینیو ساتئ دا روټیشنز دي د ټول جوینټس موبلایزیشن دی دا به ضروري وي که زه دلته نشم کور کولی تاسو خپل 4-4 ټایم کور کوئ نو چې کم سټریچنګ دی که هغه 1 ټایم هم وشي نو څه خبره نه ده اوکې هغې کې څه بدیت یې نشته فایدې دي څه نقصان یې نشته ټیک شو جی خو کول ډېر زیات ضروري دي چې کوي ایکسرسایز اسټریچنګ اور وارم اپ کوي آینه پس ایکسرسایز کوي د دې به باډي خپل چینجز به وګوري فرق پر واضح راځي فرق په ور کې واضح راځي او د انجریز خطره به نه وي نو ډېر زیات فایده ده ډن ہو گیا دا ټول موبلایزیشن دی د باډي دا به ډېر ضرور کوي د هر جوینټ 4 one side 4 second side او بل جا چې هغه اکټیو هم شي هغې ته پته ولګي سختي راغله چې څه سختي را روانه ده
کاش داسې کېدی چې هر کال د بنده څه زړه غوښتل هغه یې کول چې بنده زړه کېږي چې نو دې کال کې زه لږ ځان سلم ساتل غواړم که نه او زه زب سره هر څه ختمېدل او زب سره هر څه بند کېدل. اوس هم مینه دې سره ټایم شته چې کوم زموږ کتونکي دي نوی کال شروع کېږي پکا چې دې ورکړي ځان سره یو عهد وکړي چې دې کال کې به زه دا کوم یو ټارګیټ کو اچیو کی کنا چې څه خو وکړي کنه چې څه مطلب باډي کې څه نه څه چینجز کو راولي کنه نو د دې خپل لایف کې بیا نور چینجز وګوري چې صرف ایکسرسایز دی کوي د دې ور سره د باډي نور هر څه چینج کیږي سیلف ډیسپلین راځي ور سره پورا پراپر دی به ان شاء الله خپل ځان کې چینجز وګوري کم مشران دي کم کشران دي او چې څوک هم غواړي چې ما کې واضح فرق راشي میکسیمم یعنی یو کال خو باغی ورکوي ځکه د خېټې او د هپس چې دا فیټس دي کنه دا ډیټ دي ضدي فیټس چې وته وي نو دا په میاشتو کې په هفتو کې نه ختمېږي دا به کلونه غواړي او بل به دا مې مینه چې یو خسته خبره ورکې دام ده چې پهلني کوم آرټیکلز لکه زمونږ هر کال مطلب 2 کاله پس نوې نوې ریسرچز راځي په فټنس کې نو چې پهلني کوم آرټیکلز وایي کوي چې 70% ډایټ دی اوس چې کوم نیو آرټیکلز را روان دي کوي چې 80% ډایټ دی نو مطلب دا چې ټوله لوبه د خولې ده خوله به کنټرول ساتي خپل ډایټ باندې فوکس کوي او آی سری سری به ایکسرسایز کوي نو بیا به لازمي سفر راځي ډېر ښه سفر کوي لکه خوراک باندې کنټرول او اسې هم وایي چې واک او ایکسرسایز او خوراک دا درې باندې چې یو ځای کې نو بیا چې د انسان په باډي کې واضح فرق راځي د کومو کسانو چې ویټ کې فرق نه راځي نه کې انچز کې ډېر ښایسته فرق راځي یو خبره ورکې دام نه مې مینه چې د چا د فیټ پرسنټیج د باډي الریډي کم وي مطلب دومره زیات فیټس ورکې وي نه او هغې چې لاړ شي جیم ته نو وي چې زمونږ مطلب انچز لاړل او ښکاري کې داسې چې ښه باډي لین شوې ده خو لکه هغه داسې حساب چې دی چې کوم ایکسرسایز کوي نو ای سره د دې پاسنی فیټس تلی او باډي هیلدي رواني اکثر سټرنث ټریننګ والا سره دا یو کار کیږي چې مطلب د دې انچز کمیږي خو د دې باډي ډېر هیلدي رواني او د لکه مطلب سکیل چې دی ویټ نه شو کوي چې ویټ پرې وته نو هغه شیز نه دی مطلب خلک نه یریږي چې پاس نه آیډیل ویټ کی باډي مطلب ویټ منیج انچز کې راځي فرق نو په ویټ باندې اټس اوکے نو ایشو په ویټ باندې ټینشن ماخلي اکثر موږ سره داسې ممبرز راځي مې مینا چې هغه روزانه سکیل ګوري او دا څه خبره دا یو ذهني ټینشن دی ذهني ټینشن ځان جوړ کړی نو هغه شي ستدیم نزي او خاصه خپل ایکسرسایز وکړي رو به د دې ان شاء الله امپروومنت راځي هن سب دې 2 میاشتې پس ګوري نو بیا هم څه خبره ده کنه اکثر ما داسم کتلی هنسا جیم وکي او ډرز لاړ شي التا نو هغه لیډیز تا مسل پول اپ شي کنه نو وزن لګ سیوا شي بیا به کیو ګوین ټیک دام دی چې دی اکثر سم ممبرز داسي چې الته ایکسرسایز وکي او د آینه پس لاړ شي ویټ ماشين باندې درګي نو الریډي دی ورکي واټر انټیک کړي الریډي دی دومره ټف ایکسرسایزز کړي چې الریډي هغه باډي کې یو فنکشن بل رواني او دی لاړ شي په ماشين درګي نو هغه هم صحیح نه ده هم بالکل صحیح نه ده بل هغه جنکه چې ودونه رانږدې وي ما ډېرو کتل داس جیم کې چې هغه ودونه ته 2-3 میاشتې پاتې په ځان باندې قیامت راوالي دې سره سکن خرابېږي تاسو په دې تاسو کوئی دن شوی د بل د کور یې نو بیا ریګولر خپل ایکسرسایز او واک کوي او لګ ډایټ باندې کنټرول ساتي نو چې کله تاسو د واده ورځ شپې راځي تاسو به نارمل ویټ ورسکه او چې د 3 میاشتو ټارګټ نو الریډي تا باندې سټرس هم وي ټینشن هم وي خوراک ته بند شي نو بیا غستا ټول سکن چې دی هغه سره ډیمیج مې مینه دا خبره تاسو ډیره خسته وکا چې کم ټایم کې مونږه د ایکسرسایز کمولو ټایم راشي نو دی براشي ایکسرسایز لا چې د چا داسې ایونټس راځي آی باندې مونږه اند ټایم ته ایکسرسایز او ډایټ ټول هر څه چینج کو چې د دې باډي مطلب خي او دې څه کوي چې د اند ټایم ته دی براشي یو 2 میاشتو سي پاتې شي ایکسرسایز براشي یو غلطي کو دا وکي دویمه خبره دا چې کرش ډایټ سایت ته لاړ شي 2 غلطیانه وکي نو دې سره د دې باډي دې ځان لغر کوي باډي ما به جوړته وای چې بچا کرش شمراش نو مخکې کرش ډایټ طرف ته لاړ شي هغه هر څه ځان لغر تبا کوي نو چې کوم خبر تاسو اګلو لاړ شي او ګلوینګ لاړ شي او بل دا چې دې ځان ډېر زیات باډي هیلث خراب کی نو دا چې کوم خبره تاسو دا بالکل صحیح ده چې تاسو کله سداسي ایونټي نو تاسو دا اینه پیل راځي شارټ ټایم کې مرادي چې یو میاشت 2 میاشتې لراشي او خپل باډي دا اسه هنسا زه خو جیم کې ګورم اکثر جنکه راځي کنه او 2 میاشتې واده ته پاتې 3 میاشتې پاتې دي څومره خواري جنکه پزان کوي کنه آیا داسې سړی هم چې د واده نه 2-3 میاشتې مخکې پزان داسې خواري کوي سڑی چې دی میم د سړو نہیں کرتے ان کی تو ایسی هغه یو کار دی چې سړو فیټ پرسنټیج د خزن الریډي کم دی
نو سړی چې دی نو الریډي د فیټ پرسنټیج د ښځو نه کم دی بېغمه یي او هغې الریډي بهر ګرځي راګرځي بیا هم څه ناڅه واک وشي د ښځو خو یا که څوک جاب کوي سټډي کوي جاب او سټډي به کوي نه پس په راځي یا کور دی یا ګور دی هغې ځان ډېر خراب کړي پکا چې سړو په ځان داسې خواري کولی چې شادی ہو رہی ہے شادی ہو رہی ہے ڈائٹ کرو یہ کرو وہ کرو اور بیا غټې خېټې نیلې بیا باندې نه بس بې خېټې غټې خاني غریب واده نه مخکې مینا ورسری دا زموږ وام اپ کمپلیټ شو نه بصیر ته بڑے سمارټ ہو گئے بصیر ته اوس په چې دی دا زموږ مینا وام اپ وام کمپلیټ اپ شو اوکے او جی اوس په زموږ د کارډیو ایکسرسائز سائٹ تا نہیں بصیر تو دل ته نه لې تو بڑا کمزور ہو گیا اچھا د باندې لکه خوراکونه کوي دی غټ شوی او مای ګاډ واټ انا سوري په سکرین باندې جی مینا اوس زموږ چې دی کارډیو ټوله وام اپ ټول کمپلیټ شو اوس په موږ د ایکسرسائز سائٹ ایکسرسایز کې موږ داسې ایکسرسایز اخلو چې لکه مطلب ټولې کولی شي د چا د نیز یا د بیک مسله وي یا چې دی هر یو دغه کال نه اریشا دما وی کال د چې دما واخلې کړه جی صحیح ده د موږ د مالو ګرانو کتونکو پس دغه بیا راځو چرته زما د هنس ایکسرسایز وګوره او دا وسری کوي واہ 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 منیبا کیا بات ہے صبح صبح دل خوش کر دیا آواز میں مسئلہ ګوره صحیح شو ماشاءاللہ جی ہنس اچھا چې څوک د کم باډي پارت ایکسرسایز خو وای چې موږ ته د هنس اوخی تاسو لایف کال کوي شي جی هنس جانو شروع کوو ها اوس په دې موږ پهلا د کارډیو سایت ته ځو چې کوم 4 ایکسرسایز موږ دی له هر ویک ورکو د کارډیو لپاره چې دی کور کې ورسري کوي ډایټ په ورسري کوي او ورسري به دا ایکسرسایزز کوي اوس دا ټول کولی شي سینیئرز چې دی مطلب چې کوم ینګ دی هغه داسې کولی شي دی پوزیشن کې بزي اوکے خستا ویټ سریم کولی شي ویټ نه بغیر هم کولی شي دا په سټیپر هم کوي شي سټیر سره هم کوي شي نه دا سټیر سری بنه کوي دا بس صرف فلور باندې بکوي دا به چې دی میم یو بدا کوي دی پوزیشن کې د تشفل جیکس وی خر ریلیکس ٹھیک شو اوس چې څوک نشي کولی هغه په دې پوزیشن کې زی لکه چې نارمل کوي هغه په دې پوزیشن کې زی خو زمونږ د باډي موومنت سره کار دی چې باډي موو کوي دا څه غني چې ځان باغ اثر کوي او چې څومره موو کوي دومره بد دي باډي کې چینجز راځي او دا فل باډي کارډیو دا ٹھیک شو ها دا شو زموږ فرست ایکسرسایز دوانه دغه کې مخل موډیفاینګ پوز کې اور چې کم ینګ وی او کولی شي جمپ سری دا غي لپاره مخول او سیکنډ ایکسرسایز دی مم زموږ ډبل ویټ سری بزو په دې پوزیشن کې به ډاون راځو لایک د هاف سکواټس کی کوارټر سکواټ ډیر زیات په لاندې نزو دا مو سټول کولی شي چې نیز مسلې او یا چې د نیز مسلم نم وی اټولی هر ایج کسانی کوي شي دې کې چې دی لاندې بریث ان دی او پاس بریث آؤٹ دی سر کې د شمار کې یو مسټیک کړي دوی به لاندې بریث ان کوي پاس په بریث آؤٹ کوي هر شیز به خیال ساتي اوکې دیکھه آرمز هم انکلوډ دی ولې چې وزن هم دی او وسری لاسونه هم موومنت کوي اوس په څوک داسي چې مطلب دا خو سینیئر شو اوس په څوک داسي چې آیوبا سټیپ سره کول مطلب جمپ سره به کولې شي نو آیوبا په دې پوزیشن کې چې پاس راځي ډاون نو چې بیا اپ زی جمپ بیا چې پاس راځي لاندې راځي ډاون بیا اپ زی جمپ دا صحیح کسان او دا صحیح کسان دي چې د دې نه علاوه څوک نشي کولی او سینیئرز وایي چې لکه مطلب مونږ لاړ شو مطلب زموږ کې یو باډي موومنت لاندې هم کاونټ شي د کاف مسل آیو په دې پوزیشن کې زی درې پوزیشنز کې مو خلو چې ایم شور چیزی په پوزیشن کې کولی شي ډېر ایکسرسایز دی او ډېر زیات ضروری دی ځکه چې موږ د هیمسټرینګ مسل ډیلی ایکسرسایز کې خپل هیټ ساتو دا هیټ وی ټوله باډي به د دې سټرونګ دی سیکنډ ایکسرسایز شو تھرڈ ایکسرسائز با دی په دې پوزیشن کې زی دلته نه بدا ویټ بیک سایډ ته وړي خدامو سټول کولی شي بغیر جمپ ته دامو سټول کولی شي دی پوزیشن لاندې فوټ موومنت پکې او بیک سایډ ته بیک ټیپ کیږي اور دا موومنت پکې ډن ہے اوس دې کې چې کله موږ په بیک زو نو دی با بریث آؤٹ کوي ځکه چې زموږ اکشن په بیک ته ها دا مو سټول کولی د لاسونو د پاره دی آرمز د پاره دی چا چې دې زینو کې غوخي دی چا شاته غوخي وي بالکل میم چې دا اوس چې دی خپل پریکټیکلی کوي کنه دی ته پته لګي د دې بیک فیټ چې دی هغه سي زبردست سیټ کیږي ډیر زبردست ایکسرسایز دی اوکې دا درې سیټه 30 یا 40 یا 20 او د 20 مونږه 3 سیټس اخستې شو اوس پس دا سي چې هغه بره ریګولر ایکسرسایز کوي آی 30 40 باندې تلی شي 300 رسولي شي ها 100 تر رسولي ها خستا ایزیلی اوکې ها دا زموږ شو تھرڈ ایکسرسایز ها فورث ایکسرسایز کې دی دام کولی شي چې فارورډ بیکورډ لاړ شي
ټیک شو. اوس دا دی with weight هم کولی شي او without weight هم کولی شي. خو د دې ردم چې دی بیا د نورو نه دا ځکه چې ډېر ایزي ایکسرسایز دی دا به 50-50 دی وکړي ځکه چې د 50-53 سیټس دغه پوزیشنز کې لکه سلو دی نه هائی دی لو انټنسیو دی او یو ردم به ساتي سیم ځکه چې بعضې ممبرز داسې چې سټارټینګ کې تیز وکړي بیا بعد کې یې بالکل سټاپ شي هغه شیز به نه کوي په ټول ایکسرسایز کې دی چې کم ایکسرسایز هم کوي ردم به دومره ساتي دومره لیول کې چې د دې سټارټ نه والي اینډ پورې سیم ردم لاړ شي. اوکې نو دا شیز ډېر ضروري دی. اچھا جی او دې سره بریث آؤٹ بریث ان کوئ په سره داسې لغونې چې کوم ایکسرسایز سټاپ کیږي نو یو څو 10 سیکنډ ګیپ په کې نه 10 سیکنډو کې یو وړوکی غونډې کې د اوبو سپ کوئ and make sure چې تاسو به ځان سره ګرمي خوي دومره ګرمي نه چې خوله له وسوځي بټ نارمل ټمپریچر وبګر. اوس مې مینه دي کې دارا شي کنه چې دی با بعضې ممبرز داسې چې نن سبا خو یخنین ده نو هارت ریټ هالډي د استما والا شارټ بریثینګ شروع شي نو چې هغه دا ایکسرسایزز کوي نو هغه کې به د دې شارټ بریثینګ راځي نو آینه پکای چې لګ نورم سلو کوي. زمونږ چې کله ایکسرسایز کوو د کارډیو ایکسرسایز نو د خپل هارت ریټ په اون خیال ساتو خپل هارت ریټ په دومره پورې اپ کوو چې څومره پورې زموږ کنټرول ایگزیکټلی ان کیس زموږ کنټرول نه وځي نو موږ به خپل ځان سټاپ کوو او هغه نه پس چې دی کا انټیک کوي د واټر انټیک نو آی فورن نه کوي چې کله هارت ریټ نارمل شي نو بیا به کوي ان کیس اسې نه چې د دې اوبو د وجې نه نور پرابلم جوړ نه شي انن خالیږي اوبه نو د دې شی نه خیال به ساتي. باقي په ایکسرسایز کې واټر انټیک ډېر زیات ضروري دی. تاسو هر ریسټ کې واټر انټیک لازمن کوي چې باډي هایډریټ نو ایکسرسایز وخسته کیږي. اوس د دې نه پس نه مونږ دا ټول ایکسرسایز وکړل کنه د کارډیو دې ته مونږ د آرمز ایکسرسایز زخه پهلا بیک کو الریډي دی کې هټ شو د آرمز ورته مونږ خایو چې دی بیا داینه بس مونږ فلور ته لاړ شو. نو هغه کې با د سینیئرز لپاره پهلا خایو چې ځکه چې سینیئرز کو په فلور نشي کولای دی پوزیشن کې ان سایډ ته انورټ گریپ کې به ډمبلز ونیسي یعنی دا گریپ ته به بیا انورټ گریپ نه سایډ گریپ دا وداسې نه ساتي دا وداسې پراکټس سټریټ بالکل دی پوزیشن نه خپل یو بل طرف ته ډمبل زی دینه به مخامخ زی بیا به دی طرف ته واپس راځي دینه به سایډ ته زی دینه به واپس راځي فرنٹ او بیا به دینه واپس راځي سایډ. ها اوس چې دا ډمبل سره دی الریډي چې دی دا کوي او سلو کوي وګورئ چې زه څنګه سلو کوم چې څومره دی سلو کوي د دې په باډي په پریشر راځي که ان کیس دی تیزي نو د دې په ریپیټیشن کو کور کیږي خو چې کم زمونږ نیډ دی چې آرمز ټول مسلز هټ شي هغه به کټ کیږي تینا هغه به داسې نه هټ کیږي سلو سلو وکوي کو پدې کې تاسو پتیزه کې د زیګر زالوم وخنو خوږي چې ځانم خوب نه کوي ایکسرسایز دک یو زړه دې کې دنه نه چم په ډمبل وخه پاتې دا اوس د آرمز ایکسرسایز هغه خلکو لپاره شو چې کوم الریډي زموږ سینیئرز دي. اوس په مینه هغه طرف ته راځو چې کوم زموږ ینګ دي اکټیو دي انرجیټک دي اکټیو دي الریډي ایکسرسایز کوي آی واز کمانډو سیټ تا کمانډو سیټ کی بات دی پوزیشن کی بات elbows برازی شولڈر لاندی ہائی elbow plank position کے باڈی I hate this exercise دینا میں نفرت دینا ڈاؤن بیا دینا اب اتنے تکا دے والی ایکسرسائز ہے ہاں اس پر دیکھ نمینا یو خبر ہے چې دی و breathe out په پاس کو breathe in په لاندی او د لاسونو د پنجه نه دا چې کله مونږ یوگا یا جرنل ایکسرسایز کو مونږ خپل لاسونو پنجه کولاو ساتو نو دې ته هم دی خیال کې اسنه چې داسې تنګ دی دا خطرناک دا 20 درې سیټس کوي د 20 سیټس کولای شي د 12 3 سیټس کولای شي ډېر کې دوه ایکسرسایز دا ډېر خسته ایکسرسایز دی د کلاس کې د ایکسرسایز دی چې کوم خو ختم دا دا خبر خو دا ډېر افیکټیو دی. اوس دا باډي ویټ ایکسرسایز دی مې مینا چې د آرمز مسلې آرمز ټرایسپ بایسپ داسې سیګن کوي داسې راغلی اکثر ممبرز داسې کور والا ته به پتی چې څوک کور کې ناسي دی ډایټو کې ایکسرسایز نه کوي هاي سره باډي لین مسل ماس باندې لاړ او نو دا لپاره دا ډېر زیات ضروري دی. باډي ویټ ایکسرسایز دی باډي ویټ ایکسرسایز مې موږ روزانه کولای شو نو ادي دا روزانه کولای شي د دې without any weight کنه خپل ویټ سره کیږي اوس د یو خبره بل راځي چې کارپل ټونل سنډروم مسلې چې مطلب دلته کې د راسونو کې رګونه باندې او هغه ینګ هم وي دا دې نه کوي دا چې کومه پاسو خېلو دا یو دی دا دې کوي دا یو دی کی چې چا د نازک کلای دي کنه زما خلاصونه ډېر کمزوري شو دا وره ورسري باندې د خپل ځان او خیال ساتي د ډولکی هغه ډانچې ته جوړ شو چې وخت لنګ اوس هم مینه دي ته هم د فلور د آرمز ایکسرسایز خېلو اوس په موږ زولاندې د فلور ایکسرسایز او د ابډومن ایکسرسایز هغه کې بس کوي دی به یو ویټ والی ٹھیک شو
دی ځان ته څه مشراني نیز نشي لګولی او څه به داسې چې نیز به لګولی شي دې پوزیشن کې به دې نیز ولګئ شولډر ډسټنس مطابق په دواړه لیګز اوپن کی نیز او د وروستو نه به دا پنجې نه دي پنجې به داسې سلیپ کی څه خلک داسې ودرې به نه داسې به سلیپ کی بیا به دې پوزیشن کې به دې ډاون راځي فل به ځان راکور کی داسې ٹھیک شو دلته بریت ان دی بیک باندې بریت اوټ دی دلته بریت ان دی بیک باندې بریت اوټ دی اوس دا داسې ایکسرسایز دی مشران کشران ټولې کولی شي او د سره خېټه د سره خېټه اپر میډل لوړ درې واړه هټ کی درې واړه حصے هټ کیږي او ډېر زبردست هټ کیږي دې کې اوس بیک هم سیف دی او نیز هم سیف دی دا دواړه سیف دي ښه خسته کولی شي ښه چې څوک ویټ سړي نه ځي وداوټ ویټ ولاړ شي ټیک شو اوس پاس بریت اوټ دی لاندې بریت ان ګورې ورته او دا چې کله تاسو کې کنه 100 او د شپې تاسو د کې تاسو د چجې نه دي دا ټول د سې خوږیږي ته به چاواله دا خبره دا ډیر زیات چجې یو داسې ایکسرسایز دی کنه چې دې کې به اوورال ابډومن ټول هټ شو بیک هم ورکې راغو آرمز هم ورکې راغل خو دا افیکټیو دی د انجری نه سیف دی او ښه خسته دی کولی شي سینیر جونیئر ټولې ښه په شو کولی شي ګوره دا چې کوم پین کې دي تیریږي کنه هنسا نو دا هغه وایي چې د لږ ساتي چې څنګه تاسو ایکسرسایز سټاپ کې پین فورن ریلیف شي خو هغه تعالی خوند هم درکړي چې تاسو وکړل ځان سره او چې کله پین ونه شي نو مطلب دا چې ایکسرسایز اړو سه افیکټ نه کو نو مطلب دا دې لپاره ډېر دا پریټنشن خبره ده بیا د خپل چې دی ایکسرسایز انکریز کی لګ نو آی کې به دا کار کوي اوس یو ایکسرسایز دا شو مم یو ایکسرسایز موږ ته وخایو کدی په بیټ کې کولی شي صوفا باندې کوي سټیر باندې کوي یا ور سره سټیپر وي نو کولی شي دې پوزیشن کې به اوس دی داسې دي دې پوزیشن کې به دی پوزیشن کې به داسې دي ٹھیک شو دم د ټمی دی دا د لوړ ابډومن دی او چې لوړ ابډومن ښه دا مو سټول کولی شي دې کې مو دا مسله نه لګو ریلیکس کار خوبي بنا دا چې کله دې کوي دې ته پته لګي بعضې کس په داسې خپل بیلنس نشي ساتلی نو داسې یو دې کوي اوکې هیڅ خبره نه ده چې بوټ لګ کولی شي او ناغه زیات خلک او چې کوم یو دې ته ښه ښکاري هغه دې وکړي ډېر ایزي ایکسرسایز دی او چې کله دې کوي نو دې ته په خپله پته ولګي اګین همدغه سسٹم دی کہ چې کله موږ ځو په پاس باندې نو بریت اوټ دی لاندې بریت ان دی او پاس بریت اوټ دی زبردست جی اوس په مونږ راځو اویرنس میسج ایکسرسایز چې کوم اویرنس وي تاسو لپاره او بل چې هنسا ویلي چې هغه تاسو ریګولر کوئ شي بالکل هغه چې کوم اویرنس ایکسرسایز موږ دي تورکو هغه دی ریګولر خپل روټین کې راوستي شي هغه دا دی میم چې د چا های بلډ پریشر دی های بلډ پریشر ځکه چې نن سبا وینټرز دي او زموږ پښتانه خو غوښې ډېرې خوري او غوښه کې تاسو ته پته شته مینا چې مالګه باندې لګي تیزه مزه کوي غوښه زه خپل په مالګه باندې کې ما غوښه چې لګي تیزه ورکې مالګه نو زما خوښي نو هغه داسې زموږ ټول پښتانه دي چې کله دی د غوښې سشیز جوړي دی ورکې مالګه مقدار لږ تیز واچي دویمه خبره ده چې الریډي په وینټرز کې واټر انټیک هم کم شي نو دا دواړه شی نه زموږ د های بلډ پریشر لپاره لکه ډېر زیات پرابلم جوړوي او د چا چې نم وي کنه نو دې ټایم کې بیا های بلډ پریشر لږ شانتي بلډ پریشر اپ کیږي او چې د چا الریډي وي نو آی کو خامخا خیال ساتي نو د آی لپاره چې دی موږ دلته کې ځکه یو خبره ده چې وینټرز دي نو الریډي د بلډ چې کوم زموږ ویسلز دي ټول نیرو وي کمپریس وي نو د دې د وجې نه به هم دوی د خپل وینټرز کې د خپل باډي هایډریټ د خپل خوراک څښاک او د هر څه به خیال ساتي نو هغه کې چې د میمینا څه چې د چا بلډ پریشر ډېر زیات های شي نو هغوی بیا های انټینسیو ایکسرسایز نشي کولی نو چې دوی صرف کور کې 10 منټه واک هم کوي هغه هم له ټیک ده د آی نه علاوه به درې ایکسرسایزز به زموږ ښایو نو هغه به کوي یو هغې کې شو زموږ دلته کې به وال سیټ سکواټس کو کی دی پوزیشن کې لکه دی سری کور کې چې وال وی نو هغه پوزیشن کې با دی داسې لاړ شي کې ناسته شنکر بس ما باندې سیټ رو نو ګورځي کې نو دی پوزیشن لاندې به کال نه دی راځي دی پوزیشن کې با داسې لاړ شي او د دی پوزیشن کې با خپل باډي هولډ کی دی پوزیشن کې 30 پوری 33 سیټس ولګي یا د 12 3 سیټس ولګي مطلب لږ شانته هولډ او چې څومره لاندې تلی شي او نه بس دا کوارټر سکواټ دی لکه بس دا کوارټر سکواټ دلته خو پلر وایز کې نه سم دی خیال ساتي چې د دې فل باډي پریشر واخلي اوس دیکھ یو کار دا شي چې د دې های بلډ پریشر لري اپ ته نو دا بالکل ریلیکس ایکسرسایز دی دا دی کولی شي او د سره بدی رغه بالکل نارمل شي نارمل کیږي با اوس یو ایکسرسایز دا شو سیکنډ ایکسرسایز مم زموږ پکار دی وال پوش اپس موږ د خودل تلګ وال لري دی خپل کور کې وال سره کولی شي کولی شي وسره کولی شي دا دیوال مضبوط دی پوزیشن کې
اوس چې څنګه موږ وویل چې لاسونو پنجه به کولاو وي، لاسونو پنجه به دې کولاو ساتي او چې چیسټ کم دی چیسټ سری به دې خپله لاسونه ایږدي دې پوزیشن کې، دې پوزیشن کې دې کېښل، لاندې بریت ان دی پاس بریت آؤٹ دی، لاندې بریت ان دی پاس بریت آؤٹ دی. اوس دا داسې ایکسرسایزز دي چې دا اوس دې 12 3 ریپیټیشنز کې کولی شي. ښه ٹھیک شو. اوس دا لاندې بریت ان پاس بریت آؤٹ، د دې نه هم لږ لاسونه لاندې کولی شي. بریت ان بریت آؤٹ، شولډر ډسټنس کې ساتلی شي لاسونه که نه؟ او لکه شولډر ډسټنس کې کوبه راځي، خو چیسټ سری به چې دا کوم موږ لاسونه کېږدو چې دا نیک سری او چیسټ سری راشي. نو د دې سینټر کې چې راشي دا به ټیک وي. نو دا زموږ د سیکنډ ایکسرسایز شو. تھرډ ایکسرسایز زموږ چې دی صرف دا نیک روټیشن دی. 12 repetition one side وګورئ دا موږ already stretching کې مخېلو او 12 repetition second سر side. دی چې دا شاته دا پټي نه د سټ دا غیر چاپیره اکثر دی باندې سټرس سره درد شروع شي یا بي پي نو د سره با نورمال کیږي، دا شیز به نورمال کیږي. بل یو چې دی چا لکه مطلب د کورونی پیونه الرجی نه، نو کورونی پیونه چې چا الرجی نه، نیم کپ تی پی والی ورسری دی یو نیم کپ وبکی، نو د آی انټیک ته وسري یو ګډ کوي آی سره بد دی خپل باډي واپس سیټ شي، د هاي بلډ پریشر نه به راکو شي. اوکې او په هڅه مسکل ضروری دي بونز سره مضبوطیږي ماشومان ولې چې دوس نه شروع کوي بیا بونز مضبوطي. اچھا نیوټریشنست کی مونږه اصل راځو چې بس ټایم په منډو دی. ښه نیوټریشن حواله سره مې مونږ چې دی پهلا د ګوړې ذکر وکړو، نو هغه کې بدایي چې نن سبا تاسو ټول ته پته ده، مونږ هم پته چې په کور کې چینی نارمل استعمالېږي، نو چینی به مونږ ریپلیس کوو ګوړې ته چې څنګه به زموږ پخوا په زمانې کې وو د ګوړې ته به مونږ ریپلیس کوو. اوس د دې په ویټ لاس کې به مونږ ووایو چې ویټ لاس کې دې څه کردار دی، ګوړه میټابولیزم تیز وي، چې میټابولیزم تیز وي الریډي ویټ لاس پروګرام ډېر ښه کېږي او د ټول باډي فنکشنز ډېر زیات ښیي. دویمه خبره ده چې ګوړې سره میټابولیزم تیز شو. بل خبر دا چې چا منثلی سایکل مسري آی کې ډېر زیات خدي او چې بیا مسل کرېمز چې وی آی لپاره ډېر زیات خده ګوړه او چې د چا څوک لکه جیم ته ځي الریډي روټین کې، نو د آی لپاره ډېر خده چې لا څنګه مونږه دغه کوو. جی وای چې څنګه مونږه لکه د ایکسرسایز نه پهله مونږ یو انرژي ډرینکس کو بوسټر آی لپاره او بوسټر دی انرژي بوسټر دی آی لپاره ډېر ښه تاسو یو چکه نیمه چکه نه بالکل لږه شانتي دومره غټ چم راغلی دومره غټ چم بناخلی انټیک په کم کوي خو چې باډي کې د واټر د ګوړې پځي د شوګر پځي ګوړه راشي. اوکې زبردست، تھینک یو سو مچ هنسا. یقینا یو ایکټیو ایکسرسایزز او ایکټیو ټیپس او نیوټریشنست هم ان وسری د هاي بي پی پیشنټ د پاره هم یقینا تاسو به درس نوٹ کړی کو نو ریپیټ کې وګوره او ډے افټر ټمارو ان شاء الله یوټیوب ته اپلوډ شي. تھینک یو سو مچ جانی، ان شاء الله سی یو نیکسٹ ویک. د مال ګراند کو تن کو پزاغي وي موږ سره زموږ ملماله. السلام علیکم او جی دل چ به او جی ستړي مشه په خیر راغلی یو ځل بیا او تاسو په ګراند کوتونکو چې نن د 2025 د کال اخیرنۍ ورځ ده، والله دې په خیر خیریت دا ورځ تېره کړي، ځکه چې نه غواړو چې دا کال ځي او ځان سره خدای مکه داسې هغه وي نه خوشګواره لمحې ځان سره پاتې کړي او نوی کال ته هم یو هوپ دی، یو امید دی، یو خوشحالي ده چې نوی کال الله موږ باندې د خوشحالو سره راولي. راغلی دی الحمدلله نوی کال اسلامي کال شروع دی الحمدلله، بټ دا کلندري کال دی. نو اکثر چې د ډسمبر د میاشتې اینډ کېږي نو کله کله خدای مکه داسې څه بد آفات وشي چې د هغې باندې بیا هغه ټول عمر هغه چاپ پاتې شي. بلکې که زه ذکر وکړم د 2025 کې چې زموږ نه کم زموږ هغه آرټسټان زموږ هغه ښایسته ستوري زموږ نه په 2025 کې تللي دي، راځئ وړوکې غونډه کې پیکیج حسن الشاه صاحب په هغې باندې جوړ کړی، هغه ګورو پس د هغې بیا راځو. کال 2025 چرته چې بشمیره خلکو د پاره د خوشبختۍ او د سوکالۍ کال ثابت شو، الته د شوبیز فنکارانو، سندرغاړو او ادبیاتي شخصیاتو د پاره اخیری کال ثابت شو. غمونو او د خوشحالو ډېر یادونه پرېښود، خو چې کم د فن او ثقافت ستوري ډوب شول د دوی یادونه به تل وي. د مینوالو په زړونو کې دا ټول فنکاران اوس هم موجوده دي. د خیبر پختونخوا چې کم نوموړي فنکاران د دې فانی دنیا نه رخصت شول، په دوی کې د ټلویزیون او ریډیو سینئر فنکار عشرت عباس، مراد اوان، فلم سٹار علی مسلم، فلمی فائټر او ویلن شیر خان او دوه ډیر معتبر او درون ادبي شخصیات ګران بابا او اکمل لیوانه هم پکې شامل دي.
سندھ او پنجاب نه چې کم فنکاران د فن او ثقافت مشهوره او روخانه ستوري ډوب شول په دې کې عائشہ خان، حمیرہ اصغر، جاوید کوڈو، سینئر اداکار عابد علی کنڈا، حمیرہ عابد علی، کامیڈین لکی علی، انور علی، پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر چودھری کامران اعجاز، فلم رائٹر انور کمال پاشا، اداکارہ انجلین ملک، سینئر ڈرامہ آرٹسٹ یاسمین طاہر، سٹیج آرٹسٹ سردار کمال، عابد کشمیری، لیکوال اور ڈائریکٹر بینا مسرور او د کیټو قربانه سپنه پکې شامل ده. بېشکه دا دنیا یو عرضی جونګړه او رنگینه دوکه ده. په نړۍ کې د انسانانو یو سمندر په نظر راځي. د هر چا خپل وخت مقرر دی، پس د دې ټول به واپس ځي. بېشکه جی وی دنیا فانی ده، موږ ټول به د دنیا نه ځو. ډېر ښایسته ښایسته ستوري تللي دي. سپنا زه ذکر وکړمه چې تر اوسه پورې لا د هغې لاس چې دی نو لا بېدرکه دی د هغې او د هغې د خاوند او زموږ د خیبر نیټورک ماشاءالله یو ډېره ښه بهترین اینکر و. الله دې جنتونه نصیب کړي. دغه شان د مسز عابد علي چې کومه مشره ښځه وه هغه چې مو وکتل هغه هم زه شوق شومه. یو ډرامه وه بس یک تیاره انتظاري کې زما مور جوړه شوې وه. ډېره نایس پرسنالټي وه. الله دې هغې هم چې څومره هم د دنیا نه تللي ټول دی الله وبخي. د دنیا دا وي څوک مخکې د څوک وروستو دي. موږ به هم زموږ مور او پلار لاړل، زموږ وروڼه خویندې لاړل، نو داسې ورپسې موږ هم روان یو جي. خو خیر وی جون نو درېږي چې کوم پاتې شوي دي نو هغې به جون همغه شانتې چلی تر هغې وخته پورې څو پورې چې د هغې پوره نه وي راغلی. راځئ جي خبرې اترې به کوو. د زنانو ورځ مانځو. د زنانو په دې ورځ باندې ګورو چې موږ سره سوشل اکټیویسټ ده او سوشل ورکر ده او ورسرې ورسرې سیاسي سرګرمیانې هم دي د دې ورسرې ورسرې ډاکټره هم ده ماشاءالله. ډاکټر حاجره بیبي موږ سره دې ته ویلکم کوو. په خیر راغله. تھینک یو جی، ډیره مهرباني. خیر اوسئ، آباد اوسئ. دا راتلونکي کال دې مبارک شه. نه ستاسو مبارک شه. زموږ ټول ملک ته دې مبارک شي. د اول خو زه دې نه مخکې چې نور هر څه باندې راشه دا راوتي چې 2025 لکه څنګه چې ما ښه یادونه هم پرېږدي بد یادونه هم پرېږدي. 2025 کې د ستاسو سرګرمیانې څنګه وې لکه څه وایې چې یاره 2025 کې تاسو څه اچیو کړل د ماشومانو دپاره غټو دپاره وړو دپاره؟ اچیومنټ خو به بیا ما یو ډېر غټ تاوان وکړو چې زما مدر چې کوم دی د هغې ډیت وشو. د مور کمی هغې نه بل غټ تاوان نشته. حقیقت دی د مور کمی چې که نه کو وی په سپین سر هم شي که نه کو د نوسانوسو نیکه شي نیام شي که نه د مور کمی نه هېرېږي. مور بس ما ته ډېر زیات یو داسې کمی که نه چې د هغې نعم البدل نشته. زما خدای مې خیر 4م کال روان دی خو ما په دې کال کې یو ډېره خوږه خور لاس کړه او د هغې درې میاشتې الموس شوې که نه نو زه موږ هغه هېرېږي نه. زما ورور چې کله سارې پاسي نو هغه هم وایي چې لکه اپاجان سینګ لکه وایي څنګه لاړه لکه ډېر لکه نه هېرېږي. خون وینې رشتې نه دي بس په دنیا کې دا رشتې دي مور پلار رور خور. مخلصه رشتې هم دا دي. پتا به دردېږي هم دا پتا به خفه کېږي هم دا نورې هسې مطلبي رشتې چې مطلب یې دا نه اسمان ته به دې خېږي چې مطلب یې دا نه ني د مینې دا رشته داسې ده که نه چې بس دا درد نه دی دا د زړه نه وځي نه. الله دې ټول وبخي ټول. امین امین. الله یې تاسو له همت او حوصله درکړي او خلک وایي که نه وي د مشرانو هغه برکت دی الله په تاسو کې ایښودی شي ځکه چې مور موري الله دې هغه جنتونه نصیب کړي او د اولاد په کامیابۍ باندې مور پلار کو هر ځای کې خوشحالېږي. بالکل. زما مور به ما ته ډېره دعا کوله او ما ته به وایي چې زما دعا په تا لګي. دغه دعاګانې دي که نه او دا زما د مور دعاګانې دي. زما مور لا ټولو چې څومره مړي شوي دي الله دې ټول مغفرت نصیب کړي. امین 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 امین. خلک وایي که نه وایي چې دې باندې یو رقم دی چې کله د موسی علیه السلام کله مور بیبي وفات شو نو الله تعالی ورته چې ای موسی قدم په مذاق په خیال ګرځه اوس مور نشته چې تا پسې همدغه یو شی خو تکلیف راکوي همدغه شی تکلیف ورکوي. بټ بیا دا هم ویلي شوي دي چې کله مور پلار نه وي هغوی په خپل ژوند څومره هم تاسو دعاګانې کړې وي نو پس د مرګ هم هغه دعاګانې د هغې ستاسو دپاره په کار راځي. نو حاجي اوس موږ کامیابیانو باندې راشو. لاس څوک هم نشي ریکور کولی هغه یو خلا پاتې شي ټول عمر خو هغه اچیومنټ چې د نورو میندو دپاره تا کړي د نورو پیغلو دپاره تا کړي اچیومنټ دا دی چې الحمدلله چې کوم په مخه کې ما ته ډېر مسلې مسایل نو هغه ډېر کم شوي دي د خیره او خلکو یو ایکسپټ کول شروع کړه چې او یو زنانه هم داسې کارونه کولی شي بهر بلکې غواړي چې اوس زموږ دپاره ته وکړه دا کار بلکې خپلې زنانه هم ما سره رالیږي او دا ډېره غټه خبره ډېره غټه خبره. په یو کال یو نیم کال لکه زما د سیاست به یو کال شوی وي او نور کار خو ما مخکې نه کولو خو دا د ښځې به چې ما ورته راشي نو ډېر زیات هیزیټیشن به یې فیل کولو. اوس ماشاءالله چې زه یو ټلیفون
صنفونو کوم نو هغه وکړه چې مطلب سکار کول والا شته دی رااله بل ټرست هم دی کنه چې زموږ زنانه په غلط لاسو کې نه دي کنه. بالکل چې کله تاسو خپل صحیح روان یې کنه تاسو ته پته نه لګي خو بهر خلکو ته ډیره پته لګي چې دا کا صحیح دی یا دا غلط دی. ایون ځینې ټایم موږ ته د خپل غلطیانو پته نه خلکو ته پته یې ها بالکل هغه نوٹ کوي. نو دا شو چې ډیر خلکو الحمدلله ایکسپټ کما او ډیر خلک را سره په ګروپ کې شامل شو ینګ جنکه چې هغه غواړي چې موږ هم تاسو غونته کې کار وکړو. غني تاسو چې د کوم علاقې ذکر کوي سپینه وړه جی جی هلته ډیر زیات لکه یو دانه چې دا غزه خلک بد دي خو هغه د زنانه روخکل هغه د پاره پوسیبل نه دي کنه. ته پښتو دا او بل دا د پښتو خو زموږ په وینه کې دا خو موږ کدا اونکو نو زموږ حق چې کم دی کنه هغه نور خلکو وخړو زموږ د صوبې حق یا زموږ د پښتنو حق هغه نور خلکو وخړو او موږ په دې پښتو کې چې پښتو د خزانه پریدو حالانکه موږ چې خزه پری نه دو دا خزه زموږ کم ډاکټر لبزي میل لبزي کنه. نو اوس په دې سوچ خلک لګ پوه شو چې او که زما دا خور یا زما دا لور ډاکټر شي نو د نور خلکو نور خلکو عزت د نور خلکو نور زنانه او جنکو عزت بم محفوظ وي یو پردې زې ته بزي. نو په دې باندې شکر الحمدلله زما په خپل کلی کې زموږ غیر چاپیری څومره سپینه وړه علاقه دا اچینی دی دا دنه ډېرې ښځې ما سره شامل شوې زما تنظیم کې ماشاءالله شامل او زما دپاره دا ډېره د فخر خبره ده چې یو ماشومه هغه په دې ما سره روانه شو هغه مخکې لاړه شي هغه زمانه زه نه یم او هغه یو داسې سیټ باندې ولاړې یا داسې پلیټفارم باندې ولاړې چې د نورو خلکو نمایندګي کوي. اچھا دا چې کوم زنانه یا ماشومان تاسو سره تنظیم جوائن کو نو دا جست ایز ا سوشل ورکر جوائن کو ندیله بس خاص تربیت د سیاسي سرګرمیانو هم ورکړي کی د سیاسي سرګرمیانو خو تاسو ته د زموږ په ملک داسې یو دغه نشته یو نظام یو چې یا چاله ټریننګ ورکړي یا ورته که چا بس پولیټیکل ساينس ویل دی یا دغه دې فیلډ کې په هاي لیول دینو هغه دی نور خدا سے نشته. خدا دې چې تاسو ګوري خلک سوي وي خربوزه کو دې کرتا نو چې هغه ګوري چې یاره زمونږ اوس یو مشره دا یا د 15 شپږ خزي دی هغه لګي دا کار کوي نو هغه کې هغه ګټس جذبه پیدا کوي پکې خو هغه پالیش چې تاسو ته ګوري او هغه یو وی چې یاره زم داسې غواړم زم دا یا ما چرته دلته وویني یا ټي وي کې مې وویني یا داسې بل ځای کې هغه چې مونږ هم داسې غواړو نو خو هغه ته هغه پلیټفارم نشته دی نو چې مونږ ورته وایي چې یاره بس مونږ هم سپورټ کوو راځئ نو هغه ته یو دغه ملاو شي یو حوصله ورته ملاو شي. الکه سکلز نه برپور دي دا خزه دا زنانه داسې انسان نشته چې الله پاکي کوالټي نه دی یا پاغه کې یو داسې خوبي نه دی چې هغه د غلس د پاره سپیشل ایگزیکټلی او دا د چې مونږ کم د کورونو زموږ چې کم ماحول دی د هغه د وجې مونږ ماشومان نه پریدو د شرم د وجې چې رس جنکې دي حالانکه کومه کله دا و چې جنې ولک ګوره په دې باندې خبره کو چې نن سبا دور کې د جنې او د الګ د دوانو د عزت خطر ده زموږ چې د دوانو سیفټي زیات ضروري ده چې جنې کور کې دا خو محفوظه ده الګ سره بس کې یو دما خلو پس دغه بیا راز ګران کوتونکو دماواله پس دغه بیا راز ویلکم یو ځل بیا د بریک نه پس توایو هر کله د خیبر سره تاسو ګوره په خبر سټوډیو نه جی او حاجره بیبي خو موږ سره ناشته دا خو موږ سره یو بل ملمنه ناشته ده جی سیما محبوب صاحب چې سوشل ورکر هم دا شاعر هم دا او وسره ماشاءالله چې د دې ډېری سرګرمیان دي نو زه به وایم چې ماشاءالله د یو شو بین الموست یو شو به خود دي سیمیلر ده یو بل سره رغاز مون خوري خو شعر او شاعري او ما دا اوریدل پروډوسر صاحب نه چې دی د 31 یعنی نیو ایئر د پاره هم څه شاعري کړې د پاره باندې و موږ خبرې اترې کو انټرپرینور د زنانو د پاره د بزنس لارې ورکول لارې خودل دا هم کوي دي ویلکم کو په خیر راغله څنګه یې سایما جی الله شکر دې تاسو ټیک ټاک یې بالکل ټیک ټاک اوله ته دا وایي چې لکه یو انټرپرینور یو بزنس فراهم کول د بزنس لارې خودل دا د یو زنانه لپاره خپل ډیفرنٹ وی لګ رغوي چې خبره ګران وي او نور زنانو له بزنس فراهم کول هم لګران وي بالکل پہلا نمبر چې پہلا خبره خو دا ده کنه چې انسان کوشش وکړي کنه نو کامیابی الله وعده کړی ده چې کامیابی به ملاویږي چې زه اردو کې هم بولے چې زه خپل خبره میں کیونکہ میں اردو میں اس لیے بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں بات کو ذرا سا صحیح سے ایلیبریٹ کر سکوں. جب آپ کوشش کرتے ہیں نا تو کامیابی کا ذمہ آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں لازمی کامیابی ملتی ہے. کے پی کے ماحول میں خواتین کا بزنس سیکٹر کی طرف آنا اور پھر اس میں کامیاب ہونا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز کلیئر نہیں ہوتی کہ آپ یہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے, لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک امید ہوتی ہے کہ نہیں آپ اس چیز میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے, اور سب سے بڑی بات نیت ہوتی ہے.
تو اس میں پھر آہستہ آہستہ لوگ جب دیکھنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کی ٹیم بننا شروع ہو جاتی ہے. میں نے جب یہ اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں 60+ بزنسز پر کام کروں گی. یعنی آپ جو ایک جی بالکل انڈیویجول کی حیثیت سے آپ کام سٹارٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو اتنا بہت بڑھا نہیں سکتے. لیکن جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا اس وقت میرے پاس ایک چھوٹی سی مشین تھی سوپ میکنگ کی, میں نے اس سے اسٹارٹ کیا اور اسی سوپ میکنگ مشین نے یہ تقریباً 60 مشینز جو ہے تو جنریٹ کی. ارے واہ زبردست. اور میرا مقصد یہی تھا کہ میں خواتین کو, میں جو ہے گراس روٹ کی خواتین پر کام کرتی ہوں, مجھے بہت بڑی انڈسٹریز کی ضرورت نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ صرف اتنا ہو سکے کہ ایک عورت کے پی کے ماحول میں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی وہ گھر سے باہر نکلے بغیر اپنے اقدار کو اور اپنے ویلیوز کو, اپنے گھر کو, اپنے کلچر کو دیکھتے ہوئے گھر کے اندر رہ کے ہی ارننگ کر سکے. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی خاتون جو ہے گھر کے اندر رہ کے بزنس کرتی ہے تو ابھی تقریباً ہر کسی کے دماغ میں آتا ہے کہ جی ایک پارلر کھول لے اور ایک جو ہے تو بوتیک یا سلائی کرے نا, یعنی یہی چیز جو ہے تو میں اس چیز سے ہٹانا چاہ رہی تھی, خواتین پروڈکشن سائڈ کی طرف آئیں. چونکہ چائنا ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ماڈل موجود ہے, اس میں جو ہے تو زیادہ تر چائنا, ایران ادھر جو ہے پروڈکشن خواتین کرتی ہیں اور گھروں کے اندر کرتی ہیں. تو میں نے اپنی مشینز کے اوپر ان کو میں مشین کسٹمائز کرواتی ہوں, وہ زیادہ سے زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ گھر کے ایک چھوٹے ایریا میں وہ یہ کام کر سکے. تو مشینز جو ہے تو مشینز کے اوپر پروڈکشن کرنا, پھر ود ان 1 ویک جو ہے تو ایک خاتون جو ہے وہ انٹرپرینور بن سکتی ہے کیونکہ اس کی پروڈکٹ مارکیٹ ہو سکتی ہے. صحیح. ان پروڈکٹس کی شیلف لائف بہت بڑی ہوتی ہے, اس لیے بھی مجھے اس قسم کا کوئی مطلب کنسرن نہیں ہوتا کہ یہ بزنس ناکام ہو جائے گا. اب سوپ ہے تو وہ سیل آؤٹ ہو جاتے, خراب نہیں ہوتے. جوس, چاکلیٹ, ڈسٹمپر, ٹف ٹائلز, یہ پیپر پلیٹس, یعنی یہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو نقصان کا اندیشہ کم سے کم ہوتا ہے. میری کوشش یہی تھی کہ اگر کوئی خرابی گی نا, بالکل خرابی کی نا, اور تقریباً 235 کے قریب خواتین کو میں بزنس اسٹیبلش کر کے دے چکی ہوں اس وقت تک. اور یہ خواتین جو ہے تو اب اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے خاندانوں کو پال رہی ہیں. اور آپ کو ایک چیز میں بتاؤں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی تھی جو کہ ڈسیبل تھی, جن کا ایک بازو نقلی تھا یعنی آرٹیفیشل بازو تھا, اور وہ جب آئیں تو مجھے لگا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے, میں ان کو کیسے مطلب ہینڈل کروں گی. اور یہ مشینز چاہے جتنا بھی آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو جسمانی طور پر اسٹیبل ہونا ضروری ہوتا ہے, اس کے لیے پھر ہم نے مشین کسٹمائز کروائی جو پاؤں سے آپریٹ ہوتی ہے. تو وہ خاتون دل تک کسٹمائز کوي کو نه د بار نه نہیں, ہم چونکہ یہ ویلیو چین بزنس کو پروموٹ کرنا ہے تو ہم لاہور اور کراچی وغیرہ, نہیں لاہور, ڈسکا اور سیالکوٹ ادھر سے ہم لوگ مشین کسٹمائز کرواتے ہیں. تو ان کے لیے اب جو اپنی فیملی میں ایسی اس کی حیثیت یہ تھی کہ اس کو 2-3 ہزار روپے منتھلی اس کی فیملی دیتی تھی تاکہ وہ جو ہے اپنا گھر کا خرچہ چلا سکے. اس وقت اس کے پاس 3 امپلائیز ہیں جن کی 30,000 جو ہے تو سیلری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس خاتون کا جذبہ کیا ہوگا کہ جو یہ تو اپنے آپ میں علیحدہ سٹوری ہے ماشاءاللہ. بالکل. اور اس کے علاوہ میری کوشش یہ ہے کہ اب ہمارا پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے ٹرانسجینڈرز پر. ہم ٹرانسجینڈرز کو انٹرپرینورشپ کی طرف لانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ جو ہے تو ان کو بھی وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. یہ کمیونٹی بھی ہمارے بھائی ہیں, تو ان کو بھی ہم باعزت روزگار کی طرف لے کے آئے. اور ساری دنیا میں یہ ہے کہ ٹرانسجینڈرز کو بھی ایک اپنا حصہ سمجھا جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا ان کو اگنور کیا جاتا ہے, ان کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے. تو میں اس چیز کے اوپر بھی بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ یہ جو اسپیشل پیپل ہیں یا جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو بھی ایک ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں. تو اچھا, یہ مشینز جو آپ کسٹمائز کروا کے دیتی ہے دی د پاره کنه دا صرف دغه د مختلف پروډکټس د پاره دي, ہر جو چوائس باندې کنه چیرې سو کوئی زدا کول غواړم اکارڈنگ ٹو چوائس هغه تاسو غیله ورکوي. بالکل ایسا ہے کہ میرے پاس جو مشینز ہیں اس پر میں پر ڈیمانڈ ٹریننگز دیتی ہوں. اب کسی ویک میں سوپ کی یہ تقریباً 60+ بزنسز ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ سوپ, شیمپو, آئل, ڈسٹمپر, ٹف ٹائلز, پیکیجنگ کی مشینز ہیں جس میں آپ اب ہمارا جو سب سے بڑی ہمارے پاس معدنیات موجود ہیں پنک سالٹ,
तो वो 10,000 का पिंक साल्ट तकरीबन 1.5 लाख रुपए के ऊपर सेल आउट हो जाता है अगर आप उसकी बेहतरीन पैकेजिंग करें। तो पैकेजिंग की एक मशीन है 60-70,000 की, और आप जो है तो उसके ऊपर एक अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सारी दुनिया में हमारे पिंक साल्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू, सिवाय पाकिस्तान के हम लोग खुद उसको जो है तो इतनी वैल्यू नहीं देते। तो वो उसमें यह कि आप घर के अंदर पैकेजिंग करें और अमेज़न, दराज या किसी भी फेसबुक मार्केटिंग यानी इसके ऊपर जो है तो आप सेल कर सकते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा जो है तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपके पास इतनी ज़्यादा मशीन है, अगर आप ये सारी मशीन सेल कर ले तो आपकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। इधर मैं इस चीज़ को मतलब मुझे लगता है कि हम जब इस दुनिया में आए हैं तो हम सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हम खा पी के मर जाए। बिल्कुल, हम जिस मुश्किलात के लिए नहीं आए कि बस मेरा ही हम जिस मैं खुद जिस मुश्किलात से गुजरी हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे भी किसी ने हाथ मेरा पकड़ा तो मैं इस मुश्किलात से निकली। जिस वक्त मैं इस मुश्किल में फंस चुकी थी और मुझे लगा कि अब जिंदगी खत्म हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे पास और मेरा और मेरे बच्चों के पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस वक्त सारा सईदा ने मेरी मदद की, मुझे फर्स्ट मशीन उन्होंने लेके दी। मैं उनकी सक्सेस स्टोरी हूँ और ये 235 मेरी सक्सेस स्टोरी है। तो ये अगर देखा जाए तो जिन ख़वातीन ने मुझ पर भरोसा किया, रुबाब मेहती ने, सारा सईदा ने, मैं चाहती थी कि उनका भरोसा कायम रहे और वो जो चीज़ वो मेरे लिए कर चुकी है मैं मज़ीद ख़वातीन को के लिए करूँ, ताकि ये इसी तरह होगा। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो हम इन मुश्किलात से निकलेंगे। और अक्सर गवर्नमेंट कहती है जनानो द पार मंडो न वी कना नो चलो ठीक सडीम कई बट जम च द ठोलो ना गट वी द जनाना कोर वानोल वाला जनाना द जनाना बदोल वाला जनाना दा। अच्छा, ये सिर्फ जनाना के लिए नहीं है। एक ब्रेक लेंगे फिर बात करेंगे, ठीक है जी। योदमा वाले ग्रानो को तुनको पसदागी ब्याराजू वेलकम व्यूअर्स योजली बात वायु खुशामदीद ओसिंगा ताउस पता दा चे द काल 2025 न लास्ट डे दा او लास्ट डे زکه هم د چې بس کال په ختمې دو باندې دی او واپسې چې د نوې کال آمد دی، خوشاله دی جی، او ان شاء الله سبا د خیبر سحر سپیشل هم وی او وسری نن شپې وتاسو په مخه دی ښه 2025 زموږ دلته ترانسمیشن به هم ګوره، خسته نور پروګرامونه دي، میگا شوز دي، د ایوامپ خسته غونډه کې یو ګرینډ میوزیکل نایټ شو دا به هم تاسو ګوره، بیا چې د خیبر سحر به هم تاسو د نوې سحر باندې ګوره ان شاء الله ډیر سدي تاسو د پاره جی نو مس نه کې د خیبر شیشه او موږ سره دا سیمه محبوب صاحب دا ان موږ سره خارجه بي بناسته خبرې کیږي د زنانو په کامیابیانو باندې او هغه زنانه چې ماشاءالله غي څه کول غواړي، بلکې ځکه دوانه سوشل ورکرز ناستې دي، کو څوک داسې زنانې چې آی هغې څه کول غواړي نو پلیز تاسو کانټیکټ کوئ شي سره کامیاب سټوري تاسو د یو ماشوم سټوري کوله زم چې هغه موږ سره شیر کې بیا به شعر و شاعري اورو. صحیح، میں چونکہ ٹریننگز دیتی ہوں اور بزنس کسٹمائز کر کے دیتی ہوں، تو میرے پاس پچھلے دنوں ایک بچی آئی تقریباً 16-17 ایج تھی اور اس کی 2 بہنیں اور تھیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ان کے والد صاحب جو ہے تو وہ صحت کے لحاظ سے بہت زیادہ اسٹیبل نہیں تھے، تو میں نے ان کو یہ تقریباً جون جولائی کی بات ہے، ان کو میں نے جی بالکل اس گرمیوں کی ان کو میں نے جوس میکنگ کی مشین جو ہے تو ٹریننگ دے دی اور ان کو میں نے مشین دے دی۔ ودن 1 منتھ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کافی ارننگ کر چکی ہیں، اب میں بتا نہیں سکتی۔ تو میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میرا چھوٹا بھائی جو ہے تو یہ تمام اڈے جو ہوتے ہیں لاہوری اڈا اور بی آر ٹی اسٹیشنز، بس اڈوں میں اور بی آر ٹی اسٹیشنز اور اس کے باہر جو ہے تو جتنے بھی وہ چھوٹی چھوٹی شاپس ہوتی ہیں، ٹھیلے ہوتے ہیں، ان پر جا کے سپلائی دے رہے ہیں۔ تو وہ جو 4 لوگ تھے انہوں نے مل کے اپنے ہی بزنس کو خود دی، مارکیٹنگ بھی خود کی، پروڈکشن بھی خود کی، وہ سارا کچھ۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ اب جو ہے تو ان کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، سہارے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک بہن جو ہے تو وہ آن لائن مارکیٹنگ کر رہی ہے، بھائی جو ہے تو لوکل مارکیٹنگ کی طرف، تو وہ جو ہے دیکھو اس سے کتنا ٹرینڈ ہو جائے گا وہ فیوچر میں۔ بالکل، مجھے لگ رہا ہے کہ 1 سال یا 2 سال کے اندر وہ جو ہے تو ان کا بزنس مزید اسٹیبلش ہو جائے گا۔ ابھی تو جو ہے تو ان کا وہ جو مسائل تھے بے روزگاری کے، فادر کی، یا جو مسئلے حل ہو گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں تو اگر آپ کوئی بھی انیشیٹو لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سٹک ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے کر کے رہنا ہے، تو پھر وہ کامیابی کا ذمہ داری اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور سم وہی بھی نیت صفا منزل آسان، بالکل اللہ تعالیٰ برکت کی گنا کل هم چې شی باندې مهنت وشي کنه الله دا غي سلا ور کوي او د حلال هغه کی برکت هم بالکل غټ خبري برکت هم ډیری۔ تو
اکثر گورنمنٹ کی ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارے آفیشلز آ کے بات کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ فائنینشیل کرنچ میں اور ہمیں یہ مسائل ہے، ہمیں وہ مسائل ہیں. تو کہنے کی بات یہ کہ اس فائنینشیل کرنچ سے آپ کو بزنس سیکٹر ہی بچا سکتا ہے. اب بزنس اسمال ہے کہ میڈیم ہے کہ لارج بزنس ہے، اس چیز کو چھوڑ دیں. ہر بزنس جو ہے تو وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے. حرکت میں برکت ہے نا. امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک مشین ہے تو اس کے لیے آپ کو لیبر کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو مارکیٹنگ کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو اکاؤنٹس کی بھی ضرورت ہے. تو یہ 3-4 لوگ ایک مشین کے ساتھ 3-4 لوگ جو ہے تو وہ ان کے روزگار کا بندوبست ہو گیا. تو جب اس چیز کو دیکھیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے تو یہ معاشرے میں بڑے سدھار کا باعث بن رہی ہیں. انشاءاللہ ایسے ہی ہے. حجره بی بی شعر و شاعری چې شاعر د سرناستی او رائټر بیا بندز لکه سلاسه وارم او موقم داسې ده نظام جو بھی آپ کے پاس ہے، چاہے وہ نئے سال کو، چاہے اسی دن سے، چاہے وہ کوئی بھی آپ کے دل کے نزدیک ہو، ہمیں سنا دیں. یہ میری ایک نظم ہے، میری پہلی کتاب تھی قطرہ. اس سے ایک قطرہ ہی ہے جو گر کے فنا ہو جائے، جانتا کون ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. مرحلے کتنے گزرتے ہیں اسے بننے میں، کرب کیا روح کو ملتے ہیں اسے جننے میں. دل کو جب یار جدائی کی سزا دیتے ہیں، دل کو جب یار جدائی کی سزا دیتے ہیں، نشترے ہجر جب ہوتے ہیں رلا دیتے ہیں. آنکھ ہے ڈھونڈتی صورت اسی ہر جائے کی، سانس ہے مانگتی خوشبو اسی سودائی کی. راکھ کر دیتی ہے جب آگ شب تنہائی کی، راکھ کر دیتی ہے جب آگ غم تنہائی کی، اور بڑھ جاتی ہے شب کرب نارسائی کی. اس کھڑی رات گئے ایک دیا جلتا ہے، اور یہ قطرہ میری آنکھ سے نکلتا ہے. اے میرے رب مجھے اس غم کی حقیقت تو بتا، اور اس بہتے ہوئے قطرے کی قیمت تو بتا. ایک قطرہ ہی ہے جو گر کے فنا ہو جائے، گر تیری یاد میں نکلے تو گراں ہو جائے. واہ واہ واہ، بہت ہی اچھا. واقعی وہی اگر اللہ کی یاد میں یا اللہ کے خوف سے نکل جائے نا تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. جو اللہ کے سامنے نکل جائے. اور اللہ میاں ویسے بھی کہتے ہیں ہم سے کچھ مانگو بھی تو بے شک آپ رو نہیں سے شکل تو بناؤ نا. اور حقیقت چیز اللہ تو جاڑے کا نا آگئی کہ یہ خدا شفا ملاوے گی، تعالی صبر ملاوے گی، اور یہ ذہنی سکون دیتے ملاو شي. ایگزیکٹلی. اور سم ٹائمز ما ته اکثر ایسی چیزیں کا ډیر زیات تنگ شم کا نا جاړم سم ټایمز فیل ہوتے جیسے مجھے کوئی تپ تپی دے رہا ہے کہ بس دیٹس انف. ایگزیکٹلی ماشاءالله ډیره خسته خبرې کیږي او چې کله خبرې د زنانو کیږي او د زنانو د پاره کیږي نو بیا ډیر زیات خوند کوي. موږ وختي خبره کوله د ماشومانو، موږ خبره کوله چې د ماشومانو په دینن سبا ماحول کې سیفټي ډیره زیات ضروری ده، بلکې موږ بدوي چې ایجوکیشن څومره ضروری دی. جنا ماشومانو د پاره لکانو د پاره خو د لکان بیا وختي رول شي بالکل جنا کې لغون د ټف ویل چې پورا خاندان هغه سب بالکل نو ایجوکیشن باندې کار کیږي تاسو تنظیم کې یا دغه تنظیم کې سکولم کو لوکړې دی یا بالکل. او زموږ هیفا فاونډیشن یو دی، موږ هلته کې فری اف کاسٹ کورسز کو سکولینګ دی، هغه کې واړه واړه کورسز شارټ کورسز دي. او بل داسې دی چې هغه کې هغه جنکې چې هغه کم تعلیم کړی دی هغه د پارم کورسز شته دي. لکه زه به دا وایم چې اوس یو ماشوم د تعلیم د ایج نه وته دی نو هغه موږ پرې خو نه شو کړو. مثال اوس یو جینې د 16 سال ته ورسېده او هغې پرایمري هم نه دی ویلی نو هغه بیا چې څنګه دې خبره وکړه میډم خبره وکړه چې یاره موږ هغې ته شارټ کورسز او دا نو هغې ته بیا موږ یو داسې اکټیویټي ورته کوشش وکړو چې هغه د معاشرې کې خپل یو پہچان جوړ کړي. او تعلیم خو مست دی، تعلیم خو موږ وایو چې زه اکثر داسې کوم چې چا کر لاړ شم ماشوم سبق نه ورته بس خیر دی ماشوم ته داخل کا راوله زه داخلوم. اکثر خلک د خرچې د وجې نه وایي که نه نو زه ورته یم چې تاسو یې راولئ چرته نه چرته ان جی او نه چرته نه به موږ وله بس بندوبست وکړو خو تاسو دا ماشوم داخل کړئ. فرسټ سټپ به اخلي مور پلار که بهر نه یو کس ډېر هم راشي د بهرني کس څه جرأت نشته چې د چا بچي باندې مطلب د هغې باره کې فیصله وکړي نو مور پلار به فیصله کوي بیا به الله پاک ورته لارې جوړوي. بل دام د بل دا اکثر سکولونو فیسونه دومره زیات دي. اوس یو 2 هفته مخکې یو ښځې فونونه کولم د کلي نه کول زما باندې دومره فیس جمع شوی د زما لور د سکول وباسي او دا دی هغه د ما سره کومک وکړه. دا یو ښځه نه ده
داسې بلاوي په نو هغه زرګونو ویله خو قضیې دي. چلو ما ولېږلې که نه لکه اوس 30,000 هغې باندې فیس جمع شوی که نه نو او ما ته چې کوم ما تا ما له دا را نه کړې نو زما لور به د سکول وباسي او ما سره شتې نه نو خیر هغه بیا ما څه ما وکړې څه مې د ملګرو نه واخېستې ما ورغلې نو دا دې باندې دا خبره وکړه چې فیسونه هم دومره زیات ډیر شوي زیات دي د چې پرایویټ د هر چا د سکولونو وس دومره کار هم زیات نه دی که نه سکولونه فیسونه دي زه وایم چې همدغه پرایویټ کې کم سبق ښیل کېږي الله دې وکړي زموږ ګورنمنټ سکولونه اوس ډیر ښه شوي دي ډیر زیات ډیر چیک ان بیلنس پې شته دی نو موږ ته پکار دی چې د سرکاري سکولونو نه فایده واخلو موږ خپله دا ټرینډ موږ جوړ کړی دی چې په پرایویټ سکول کې بچې مې سبق ووایي یقین وکړئ چې اوس د سرکاري سکولونو دومره تپوس کېږي دومره ورپسې چیک ان بیلنس شروع دی چې د پرایویټ سکولونو نه ډیر ښه ماشاءالله هغې کې سټډي شته دی خو بس زموږ یو دغه جوړ شوی دی او دا یو بزنس جوړ شوی دی او یقین وکړئ چې د غریب مور پلار د بنګلو نه سکولونه جوړ کړي دي سکولونه لکه زمونږ چې کم سرکاري سکولونه غټ غټ سکولونه به وو پکې منډې تړلې جولې به وې پکې ماشوم په کلاس کې قید دی بهر د لوبو ځای نشته دی او فیس دومره دی چې مور پلار یې تنګې له راوستي هغې به اخري کې څه کوي ماشوم او بیا چې د کومې ښځې خاوند نی رور نی پلار نی نو به د چېرته نه راوړي او که تاسو وګورئ دا تاسو چې کوم خبره وکړه که نه دا کیسز یو نه دی دا روزانه زه کم از کم 50-60 کیسه به داسې زه ګورم پرون زموږ یو تنظیم سازي پروګرام و هغې کې 40-50 ښځې په 40-50 کې ما ته کم از کم 35 ښځو دا مسله ویلې چې ماشومانو فیسونه نشو ورکولی خاوند مې بیمار دی د خاوند مې کار نشته دی زه په کور کې ناست یم زما هغې دپاره دا سوچي چې یار تاسو په کور کې ناست تاسو څه شروع کوئ په کور کې په پرده کې خپل داسې نه کېږي چې هغه پخوانی وخت لاړو چې یو کس به ګټل او لسو به خوړه اوس چې کور کې څومره کسان دي هر یو لږ لږ میں اکثر خواتین کو یہ بات کرتی ہوں میں ان کو کہتی ہوں کہ اللہ اپنی صفات میں سے کوئی نہ کوئی صفت اپنے بندوں کو دیتا ہے بالکل یہ اللہ کی صفات ہوتی ہیں جو قہار یا جبار سے لے کے اور ہر قسم کی عورت کو اللہ نے اپنی صفات میں سے تخلیق کی صفت دی لیکن کوالٹیز ڈالی بالکل یہ تخلیق اور کوئی نہیں کر سکتا سوائے فیمیل کے عورت کے نا لیکن اگر ایک عورت جو ہے تو بزنس کی طرف آتی ہے اور وہ کسی کے لیے روزگار کا باعث بنتی ہے تو اللہ کی دوسری صفت رازق بھی اس کے پاس آتی ہے یعنی ایک عورت جو اللہ کی دو سب سے جو انسان کے لیے اہم صفات ہے خالق اور رازق یعنی یہ دو صفات لے کے اس عورت کی کیا ویلیو ہوگی اس دنیا میں اور آخرت میں کیا بات کی اس پہ ڈیٹیل وائز بات کریں گے جی چونکہ بریک بڑی ضروری ہے میں نے نئے سال میں بریک نہیں ڈیلا تو میری بریک لگ جائے گی دوا والے گرانوں کو تل کو پسا گئی بیارا زو ایک کجے گانے لگا رہے ہو خدای پاک زنانه ناستی دی او موسم خوڑو لیونی شو نن خو پرون لیونی موسم کنا ډیر خو باران شقاو باران ورېده زبردست اچھا جی ګران لیدونکو چونکه ټایم د مارننګ شو راغونډېدو واله دی ماشاءالله دوه ډېرې کامیابې زنانه ناستې دي نه صرف د ځان دپاره بلکې د نورو زنانو دپاره هم چې دي د کامیابۍ په لار باندې روانې دي چونکه ټایم په ختمېدو باندې دی نو زه یم چې جاتے جاتے اول حاجره بیبي تاسو څه میسج چې هغه د نوي کال هم وي او د زنانو دپاره یو موټیویشن میسج هم وي زما خو د نوي کال دپاره اول دعاګانې دي چې الله دې په خیر او عافیت د نوي کال په موږ تیر کړي زموږ د ملک دپاره زموږ د قوم زموږ د څومره لیډران دي زموږ د آرمي زموږ چې کوم محافظان دي هغې ټولو ته د الله د کال په خیر او عافیت تیر کړي او په خوشحالو مبارک دي ورته او بیا مې میسج هم دا دی د زنانو دپاره چې کوشش دا وکړئ چې تاسو لږ نه لږ څه پیدا کړئ په کور کې ضروري نه ده چې بهر وځئ ضروري نه ده چې بورکه کوزه کړي چې کوئ هغه په کور کې هم کار کولی شئ نو دې ته پکار دی زما د زنانو اول ما خپله داسې کړي دي په کور کې مې کار کړی دی یو ایج یو سټیج داسې راغو چې زه بهر شکر الحمدلله د 18 سال نه ما په کور کې پیسې ګټلې او بچو له مې کار کولو او داسې هر یو ښځه کولی شي زما نه ډېرې قابلې ښځې شته دی بس یو زړه به جوړوئ چې تاسو کې دا کوالټي وي چې زه په کور کې دننه خپلو بچو له وګټم او خپلو بچو له څه امپروومنټ ورکړم ما چې کومې مجبوریانې کومې کمیانې کتلي زما بچي هغه ونه ګوري بس دا سوچ چې کله تاسو وکړو تاسو به انشاءالله کامیاب یو الله به پکې برکت اچي قدرتي او پاور الله تعالی ورکړی مور خدا سي ده که نه چې اوږي بچي په څنګه طریقو باندې وده کوي نو زه وایم چې هغې کې الله ډېره د ساتلو کوالټیز هم داسې کوالټي ده چې هغه وغواړي که نه بچي له به تربیت هم ورکوي بچي له به جامه هم ګنډي بچي له به د بزنس سوچ هم کوي او تعلیم به هم ورکوي نو بس دغه سوچ دی چې کوشش وکړئ چې په خپل کور کې دننه خپلو بچو ته داسې یو لاره جوړه کړئ چې تاسو ته د بل چا ضرورت نشي ډېر ښه جي ډېره مننه حاجره بیبي تھینک یو جی صاحب
نئے سال کے حوالے سے تو میں صرف ایک پیغام دوں گی کہ ایک آج کا آخری رات ہے نا، 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس جذبے کے ساتھ کہ پچھلا سال اگلا سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا. بس صرف ایک بار یہ نیت کر لینا. آپ اپنی اسٹرینتھ پر کام کریں. آپ دیکھیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ مینا شمس سائمہ محبوب بن جائے اور نہ سائمہ محبوب اللہ مینا تعالیٰ شمس ہر بن چال سکتی ہے. رخبل ہر کسی کی اپنی سکلز ہیں، وہ اپنی سکلز کو پالش کرے، اپنے ہنر کو، اپنی ورتھ کو دیکھیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے تو اپنا راستہ بنا دیں. اگر ایک بار یہ سوچ لینا کہ جی اب ہم نے کرنا ہے تو پھر وہ ہو جاتے ہیں. اگر آپ 12 بجے تک سو جائے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ 6 بجے سے 12 بجے تک 4 گھنٹے تھے اور 4 گھنٹوں میں کوئی کام ہو چکا. تو یہ چیزیں جو ہے تو آپ اگر یہ سوچ رکھ لیتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے تو اب کچھ نہ کچھ اپنے لیے، معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، تو اگر ٹائم ہے تو ایک نظم. بلکہ میں اجازت لے لوں گی اور آپ کی شاعری پہ ہم کلوزنگ کریں گے. گرانی لیدون کو امید یو چا خبره وي د نوي جون یو هوپ دی، یو امید دی چې انشاءالله راتلونکي کال به په خیر په خیریت په خوشحالو سره راځي. نن شپې چې دی نو زمونږ لایف ټرانسمیشن به هغه هم تاسو وګورئ او وسرې زمونږ د ای ویم چې دی یو بهترین میوزیکل نایټ دی هغه هم تاسو وګورئ. سبا سحر به هم ستاسو ما سره وي، سپیشل د نوي کال سحر به وي. وسرې د نوي کال چې څومره پروګرامونه مختلف ځایونو شوي به تاسو ګورئ، خوند به اخلئ. د خیبر شیشه به رنګینه وي د ستاسو دپاره. په دعاګانو کې میاد ساتئ د شپې چې دی خاص 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 دعاګانو کې د خپل ملک دپاره، د خپل قوم دپاره، د بیمارانو دپاره، د چې کوم وفات شوي د هغې دپاره، راتلونکي وخت دپاره الله دې بختور کړي زموږ دپاره. ما له راکړي اجازت ان راځئ چې سید محبوب صاحب نه ښایسته غوندې کې شاعري ووایو. جی. خدا جو پوچھتا مجھ سے میری کوئی خواہش، خدا جو پوچھتا مجھ سے میری کوئی خواہش، بس ایک پل ہی بناتا میرا نصیب اگر میں مانگ لیتی اسی پل کی زندگی اس سے. ہوا کو اپنے بدن کی ردا بنا لیتی اور آسمان کو آنگن پہ یوں جھکا لیتی کہ دھند و خاک میرے پاس نہ بھٹک پاتے. خدا جو پوچھتا مجھ سے میری کوئی خواہش، زمیں سے مانگتی آغوش کی وہی گرمی، وہ ایک نظر جو رہے مجھ پہ سائے باں جیسی، وہ لمس مانگتی شامل جو میری روح میں ہے، میں اس سے مانگتی ممتا میری ماں جیسی. خدا جو پوچھتا مجھ سے میری کوئی خواہش، عرش کو دکھ وہ سناتی جو میرے اپنے تھے، وہ ناز اس کو دکھاتی جو میرے دل میں ہے، ستاتی اس کو کبھی دور اس سے ہو جاتی، میں کھل کھلا کے اسی میں کبھی سے مٹ جاتی. خدا جو پوچھتا مجھ سے میری کوئی خواہش، وہ ہاتھ مانگتی جو اشک میرے چن لیتے، مانگتی لب جو قدم در قدم دعا دیتے، اور مضبوط وہ شانہ کہ جس کو تھام کے میں قدم اٹھاتی تو منزل مجھے دعا دیتی. خدا جو پوچھتا مجھ سے میری کوئی خواہش. بہت ہی زبردست، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی شکریہ. ګرانو لیدونکو اوس دې سره خو بس بیخي د خبرو تک نه جوړېږي. ټاټا بابي سی ټمارو.